بسم الله الرحمن الرحيم. وحكم هذا القياس أن يبطل بالفرق المناسب، لأن عنده يوجد مناسب سواه في سورة الحكم، فلا يبقى الظن بإضافة الحكم إليه، فلا يثبت الحكم به لأنه كان بناء على غلبة الظن، وقد بطل ذلك بالفرق. انت تاسو لږ مخکې نو ګورئ چې دا خبره ته یاد شي. لازم موږ دریم فصل شروع دی. په اول فصل کې موږ د قیاس تعریف کړو، به د هغې د حجتیت د باره هم څلور دلایل ذکر کړي. به دویم فصل کې د قیاس شرایط بیان کړي چې د قیاس لپاره 5 شرایط دي او په هر یو شرط باندې تفریع ذکر کړی وه. داسې وکړه. بیم دا دریم فصل شروع کړی دی، په دې کې هم د قیاس شرعي تعریف اوله کې کړی. قیاس شرعي چاته ویلی کېږي؟ او دا هم ویلو چې قیاس ټول څلور صورت قسم دي: عقلي او لغوي او قیاسي لغوي، قیاسي عقلي، قیاسي شرعي او کوم بل صحیح نه ویا صورتي شکل بل اثر شي. دې مولوی صاحب دوه ورځې مخکې دا ویلو چې د حکم په اعتبار سره قیاس په دوه قسم باندې دی. یو هغه قیاس دی چې د مقیس علیه دا حکمونه چې دي د جنس هم یو وي، نوع هم یو وي. او دویم نمبر هغه دی چې د مقیس علیه دا حکمونه دي د جنس یو وي او نوع جدا جدا وي. هسې مې ویلو که نه. بیا هم د اول قسم دپاره، بلکې دویم قسم دپاره وایم چې جنس یو وي او نوع جدا جدا. هغې دپاره هم شرط ذکر کو تجنیس، چې دا قیاس به هله کار ورکوي چې تجنیس وکړي. موږ تجنیس ویلی کېږي چې جنس به یو وي. موږ ویلي جنس به یو وي، دې معنی دا ده چې دا علت چې دی علت دا به یو عامه معنی مقیس علیه کې به هم موجود وي، مقیس کې به هم موجود وي. نو دا ټکې یاد ساتئ ښه. د دویم قیاس لپاره څه شرط دی؟ تجنیس. داسې وکړه نه. نو بیا هم پرون سبق کې په دغه ټکو باندې تقریبا تفریع وه. هغه دا چې اول قیاس اول قسم لپاره تجنیس شرط نه دی. داسې وکړه نه. او دویم لپاره تجنیس. لہذا پرون موږ دا خبره کړې وه که چېرې چا په اول قسم کې فرق پیدا کو، فرق چې هلکه مقیس علیه یو شان ده او مقیس بل شان دی، حکم په اعتبار سره فرق پیدا کو، علت په اعتبار سره علت په اعتبار څه پیدا کو؟ فرق. مقیس علیه یو شان ده، مقیس بل د یو صغر یو شانو، د بل پرونه ویلو که د بل صغر بل شانو. نو مولوی صاحب موږ ویلو چې تجنیس دی ولا باطل کو که نه، نو په اول قسم کې څه فرق نه راولي. ځکه هلته تجنیس شرط نه، دا خبره هم کړې وه که نه، دا به نه هېروئ ښه. او د دویم قسم کې ویلي وو که چېرې به دې کې تجنیس ممانعه د تجنیس راغله، چا ویل زه تجنیس نه منم، دا دویم قسم باطلېږي، ځکه دې کې تجنیس شرط و، خیال هم نه. او دویم نمبر که چا فرق خاص وکړو په دې دویم قسم کې بیا هم چې کوم دی قیاس باطلېږي. دا خبرې شوې وي که نه. بیا هم پرون مولوي صاحب د قیاس د دریم قسم قیاس به مسله بیان کړه چې دا هغه دی چې د هغې علت د عقلي علت وي، اجتهاد سره علت راایستل شوی. او مثال د دې بیان څنګه کړی؟ بیان هم دا کړی چې کله موږ یو وصف وموندو علت مناسب د حکم هم وي، تقاضا د حکم کوي، طلب د حکم کوي، او په دغه علت باندې اجماعاً بل ځای کې حکم هم لګېدلی، همدا یو حکم دغه علت باندې اجماعاً حکم هم لګېدلی. نو موږ به وایو نتیجې کې چې دقه یو علت دی دغه پلاني حکم دپاره. دا خبره هم کړې وه که نه پرون؟ بیا مولا نظیر هم بیان کړی و. یو سړی دی کور مخې چې فقیر ولاړ دی، روپۍ ورکوي. نو موږ دې به څه مطلب وي چې دا ثواب نیت دی پکې که نه، د هغه حاجت پوره کول دي که نه. دلته موږ وایو چې دا علت دا مناسب هم دی، تقاضا هم د حکم کوي، د علت باندې بل ځای کې اجماع حکم لګېدلی، خو بس دا به علت وي که نه، غالب ګمان فایده ورکوي. دا هم ویلو که نه. اوس د دې اخري قسم قیاس حکم بیانېږي نن سبق کې. مولوي صاحب د دې حکم هماغه رقم چې مخکې د قیاس د قسم ثاني بیان شوی هغه دا دی که چا په دې کې فرق ثابت کو، فرق څه ثابت کو، دا قیاس باطلېږي. یعنی که چا دا ویل چې دا کم وصف تاسو جوړ کړی دا وصف نه دی بلکې وصف بل یو شی دی او ثابت کو، بس قیاس باطل. دا ولې ځکه
چې دا کم وصف موږ جوړ کړی موږ په اجتهاد سره جوړ کړی دی او اجتهاد کې د خطا احتمالي کوي نه کېدای شي موږ خطای ځکه هم وایي د ځوان فایده ورکوي د غالب ګمان چې خطا احتمال پکې شته که یو سړي بل وصف ثابت کو چې دی حکم وصف دانه دی بل دی او دا زمونږ غیرت کو خو بس صحیح د قیاس به رد شي په مسله پوه نه شولې د اخري قسم قیاس حکم څه دی که چېرې یو سړي فرق ثابت کو چې دا تاسو څوک کوم وصف علت جوړ کړی دا علت نه دی د حکم دپاره بلکې علت د حکم بل وصف دی دا قیاس به باطل شي ځکه موږ خو قطعي طور باندې الله راته نه دی ویلي چې دا علت دی نه کې سنت کې دا راغلي نبي رسول الله دا علت نه اجماع د بدی خبره دا علت دی اجتهاد سره معلوم کړو چې دا علت دی احتمال پکې دا و چې علت نه چا چې ثابت کو چې علت نه دی خو بس خبره ختم چې علت نشو درومدار د حکم هم نشو مسله پوه نه شولې وګورئ لکشان وحكم هذا القياس حکم د قیاس ده ان يبطل بالفرق چې دا قیاس په باطلیږي په فرق سره کم فرق المناسب کم چې مناسب فرق وي کا ولی لان عنده يوجد مناسب سواه ځکه مولوی صاحب کله چې موږ یو علت یو مناسب علت د حکم نه پاره یو مناسب وصف هم د علت د حکم جوړ کړو تاسو لږ توجه وکړئ چې کله موږ یو مناسب وصف دی دا موږ څه جوړ کړو علت د حکم نو دې کې دا احتمال مو شی او بل مناسب وصف به کېږي چې هغه علت د حکم وي لان عنده ذکر دی وصف سره یوجد موجودی کې مناسب سوا او بل مناسب چې هغه علت جوړ شي دینه سوا فی صورت الحكم بعلت يد حکم کې چل کې کېږي چې بل یو علت وي نو فلا يبقى الظن باضافه الحكم الیه شکل اوس چا یو بل ثابت کو دویم وصف نو ځن باقی پاتې نشو وسه چې باضافه الحكم الیه چې اوس منګه اوس ماغه تیر علت تمنګ څوک حکم نسبت کو اوس شو کوله چې کله بل ثابت شو نو فلا يبقى الظن مخکې هم ویلي مولوی صاحب چې دا حکم منسوب د علت تر ظنن نام ویلو کنه اوس کې بل وسب چا پیدا کونو اوس دانو شو ویل چې دا حکم منسوب د علت تر ظنن ځکه بل وروته ځن خو ویل کې غالب ګمان دی اوس غالب ګمان هم ختم شو فلا يبقى الظن اوس باقی پاتې نشو ظن باضافه الحكم چې منګه اضافه د حکم کو الیه د علت یعنی وصف ضمیر وصف تراجی دی وصف معنا علت فلا يثبت الحكم به وصف بدغه وصف معنی حکم نه ثابتيږي ولی ذکر دې بنا په غالب ګمان او غالب ګمان چې کوم بل مقابل رااله ختمه کو دوړ برابر شو لانه کان بنا ذکر دا بنا على غلبه الظن معنی غالب ګمان دا چې دا وصف دی چې اوس بل رااله اوس غالب ګمان ختم شو وقد بطل ذلك بالفرق او دا غالب ګمان باطل شو په فرق سره چې فرق هم ثابت کو وعلى هذا بنا بدی معنی کان العمل بالنوع الاول راځي موږ سم نتیجه بیانې قیاس ټول څو قسمه شو درې یو قیاس ته چې دغه علت د نص نه ثابت وي دغه قیاس ته چې هغه علت د اجماع نه ثابت وي درې ما غره چې اجتهاد سره ثابت وي وي دا اول نظیر چې کوم دی مولوی صاحب دا اول قسمه دغه نظیر دا سیده لکه یو قاضي چې دی یو د گواهانو په گواہی فیصله وکړي او دا گواهان داسي چې دغه تزکیه شوي تزکیه پیژنې د گواهانو گواهانو پسې څوک ورپسې کې دا غو لټون وکړي چې دا صحیح دی او که غلط دی چې گواہی ورکړي انکوایری سرچ ریسرچ مسله پیږي کنه نو کچري د گواهانو تزکیه وشي دا قانون دی ښا او قاضي به دغه نه پس فیصله وکړي دغه فیصله به رد کیږي نه دا قطعي شولا نو کوم علت چې د کتاب الله او د سنت د ثابت وي نس نه هم قطعي دی واجب العمل لغه څوک رد کول نشي امر یې د دویم نظیر قاضي چې د گواهانو په فیصله وکړي ظاهری عدالت معنی چې دا عادلان دي ظاهره کې عادلان ویم تزکیه ونی کی تزکیه نه مخکې به فیصله وکړي نو دغه فیصله واجب العمل وي ظاهری عدالت ته وګوري اجماع چې کوم علت جوړ کړي هغه دغه حکم دی واجب العمل دی رد کولای نشي عمل په واجب دی دریم قسم مثال لکم اجتهاد نه چې علت ثابت وي دي مثال دار چې یو گواه د مستور الحال دا پته نه لګي چې دا عادل دی او کنه دی پته نه لګي مخکې خو عادل وکړه تزکیه سره نه وشوي دي کې عادل هم نه دی مستور دی پته نه لګي صحیح دی او کنه دی خو قاضي داغه په گواہی فیصله وکړي دې مسلې حکمدار چې واجب العمل دادام خو کچره دا مستور شاهد چې دی گواه کچا ثابت کو چې دا فاسق سړی دی د گواه لایق نه دی نو فیصله واپس ختميږي لکه په دې کې د اخري قسم کې چا یو وصف بل ثابت کو چې دغه وصف ټیک نه دی خیال مو کنه ان وصف کې نقص پیدا کول شاهد کې چې نقص پیدا شي مخکې د څه وکنه اخري قسم
دلته بده مخکې کوم ویلو شاهد کې دغه مستور الحال کې چا نقص پیدا کو دغه فیصله به ختميږي دلته کې چری بده علت کې چا نقص پیدا کو دا وسب نه دی بل یو وسب دی قیاس به ختميږي وګورئ د لکشان ولا هذا كان العمل بالنوع الاول بنا بدی معنی عمل په نوع اول کې انا ولا پیژنې کنه چې هغه علتیت د کتاب یا سنت نه ثابت وي بمنزله الحكم دا په منزله دا فیصله دی بشهادت چې فیصله په گواہی معنی شوی بعد تزکیه شاهدی بعد تزکیه شاهدی پس تزکیه شاهد نه او تعدیل یو پس هغه د عدالت نه عدالت معلوم شوی چې عادل دی تزکیه هم شوی ونه ثانی چې دا به منزله شاهدی انا وای ثانی دا په منزله دا شهادت د شهادت هغه گواہی عند ظهور العدالت چې فیصله به وشي په وخت ظهور د عدالت کې یعنی عادل سړی نور تزکیه نشي قبل التزکیه او نو وای ثالث چې دا به منزله شهادت المستوری ابا منزله د شهادت د مستور ده شغنه تزکیه شوی نه عدالت معلوم وي نو کاږي کې مستور فسق ظاهر شي بس فیصله ختميږي کنه دلته هم دا حساب لکشن بس نور وی خاصان دي صحیح ده کنه فصل الاسئله المتوجهه والقياس ثمانيه اور کلکشن وی ویسے بستا سلورم فصل له سلورم پدې کې اعتراضات دي کوم چې په قیاس معنی واردی کې هغه بیانې څه زیاده هغه اعتراضات بیانې کوم چې په قیاس معنی واردی کې نه هغه اته قسم اعتراضات دي دلته انتهایی آسان لیکلي دي پدې پوهیږي وګوره لکشانه ده کمن قیاس کو بمنګم واردی کې امام شافعي سے قیاس کې پیغام واردی کې خو یاد ساتي کم کس چې قیاس کې هغه د مستدل وایي څورته وای یعنی د مسلې د بار څوک علت نسی یعنی زوی ما چې دا چرس حرام دي لکه دې کې نشه پرته دا نشه شراب کوم دا شراب د نشې د وجې نه حرام او چرس به حرام وي دلیل ماونی کنه ما ته وسن ویلې کی مستدل دا استلام یې راوي کا الاسئله المتوجهه هغه اعتراضات چې کوم واردی کې علی القياس بقياس معنی ثمانیه سودی اته الممانعات يوم ممانعه دویم والقول بموجب العلت دویم قول له بموجب د علت معنی رست بیان روان دي خطا صرف ګوټه ولګوي موجب علت سمانه د رسول روان دي والقلب قلب خبر مستر روان ده قلب شاته ویل کی والعكس عكس خبرم را روانه ده څلورم انزم وفساد الوضع دې ټول بیان سره روان دي ښا اوس دلته بیان کوو به رسول کتاب ته اجازه نه والفرق شبق والنقض والمعارضه اتا څوک مناظر ځان جوړي دا به زکی دا کم جو سره روان دي څوک ځان څه جوړي موږ ویلو کنه تیر ګان نور قیاس کې کدا څوک چې مفتی ندیم ته وایي دا کم از کم ځکه کنه یا اسنه څوک ته وی چې لکه مناسبت ته ویل کې به بینه پیږي معارضه څه ته وایي خلم دې تاسو هغه تعلم به وګورئ هغه ویډیو ریکارډ جاری کوي چې عقیده دې ظاهره کا هغه ته څوک عقیده ظاهره ای خو دې مراد ته کم از کم دا قیاسات ځکه ته وی چې لکه دا مناظره سکم که څوک ته لګوي چې یا ته وی چې ستاسو د دلیل معنی منع راغلی دا یا ته وی چې د کتاب کې کتلی به ته وی چې یاره جدا منع شاته وي ته خو ته لګوي به وته څه وي اورې خلک شنو تاسو ځکه کې غته دې یو کني هدي اما الممانعات فنواني ځکه موږ سه ممانع په دوه قسمه راخه ممانع د منع ده منع په څو قسمه ده په دوه قسمه ممانع ده یو پکې دا چې مستدل کله دلیل ونی سي کنه مستدل نو معترض ورته وی سائل معترض ته څنګه ویل کیږي سائل وته زر قیاس کوم د مستدل ما دا زما په قیاس رد کې د سائل ویل کیږي دا مناظره خبرې دي کا سائل وته وی چې مستدله دا تا چې څوک علت جوړ کړي کنه دا علت نه منم دا علت نه دا دې ته ویل کیږي ممانع ابن نور قیاس کې سالبه تفسیرا ویوګه څه وته وی ممانع دیو نمبر کله کله وی منم دا تا چې څوک علت جوړ کړي دا علت دی پدا کوم حکم دې ثابت کړي دا نه منم ممانع څو قسم شو دوا مطلق ممانع ویل کیږي د چې سائل د مستدل مکمل مقدماتونه انکار وکړي یا د بعضی معین مقدماتونه انکار وکړي د ممانع ویل کیږي ځم کړه کنه ممانع شاته ویل کیږي مطلقاً
شکل سائل د مستدل سائل او مستدل اصطلاحات خو ذکر کړه چې سائل د مستدل د مکمل مقدماتو نه انکار وکي او یا د بعضی معینونه دا غي څو صورتونه دي دوا یا خو ته چې کوم علت ته علت جوړ کړي دا نه منو او یا ته وای دا کم حکم ته د علت نه ثابت کړي دغه نه منو مرضی دا ولګوي خو خالینن بس دا کافی ده انتهي آسان دی عدل ډېر آسان نکله اما الممانعات ورچ ممانعه ده فنوان دو قسمونه دي احدهما یو باغی کې من والوصف چې سره د وصف نه انکار وکي مسائل وصف نه منم وصف معنا علت ته اوس په دې بیګه خبره نه وشوله ته مخ کې نه وي والثاني من الحكم دویم کوم لا چې انکار د حکم منع د حکم وکي یعنی حکم دینه منم اول مثال خلک واوري کنه مولوی شوافی وای صدقه فطر خو پیژنې کنه تو دوی سرسایا دغه علت څوک دی علت امام شافعی سے وای دی علت چې دی مولوی سے فطر دی څوک علت دی فطر او یا ست فطر چې کوم دی د اختر د روزه کوم دیرشم روزه کنه اخیری هیڅ غروب شي خلک روزه ماته شروع کی بس فطر چالو شي الزام کړو کنه نو د فطر صدقه فطر د بار علت څوک دی امام شافعی سے وای فطر دی دیو جناغه مسله کوي کې وسله د اختر ما خستان پېښو مطلب روزه ما تکړه ما خستان شو مل شو سار نه مخ کې مل شو ما خستان مونږ په ټیم کې لاندې چې مل شو نو په دم صدقه فطر واجب ده ولی سبب موجود شوی کنه فطر به موجود شوی وای نه شولې یو سره د سار د مون د نور د راحتونه مخ کې نور ختم مو یادوي طلوع شمس دا څه وي طلوع فجر صبح صادق هغه مخ کې مسلمان شو یا پیدا شو بس صدقه فطر به لازم ده که یو سړی کافر شو دسی وي څه شو کافر شو دا تفریح صحیح کیږي د غروب نه پس کافر شو او په دمانه صدقه فطر کافر معنی خنیه دا یو مثال کافی نور ته ضرورت دی څنګه ولې سه امام شافعی سے وایي کې اوسره د غروب نه پس د دیرشمه روزه د غروب نه پس مړ شو صدقه فطر په لازم نه ولې سبب موجود شوی دی موږ حناف وایي مولوی صاحب امام شافعی صاحب ته چې دا تاسو کې علت جوړ کړي فطر دا موږ نه مانو امام شافعی صاحب مستدل دی دلته څه دی حناف سایرین دي څور ته استا علت نه مانو بلکې علت راس ته راس ابه اسامی کی بتا سو ان شاء الله کې چانی ویلیو به وي راس ترجیح حاصله ده چې دا سبب دی سبب د صدقه فطر څوک دی راس دی مونت د راس برداشت کیږي بوج ماشوم له خلک کپڑے روټي راوړ غلام لدار سره راوړي خیرم ده کنه ولیتوب چې خلک کوي نو د چا کوي د راس کوي نه علت راس دی راس باقي وخت چې دی ولا دا ولا شرط دی او یعنی دا یوم الفطر ولا سره شرط دی دا کله چالو کیږي صبح صادق نه پس لکه څوک صبح صادق نه مخکې مل کېدلو هغه نه شرط موجود شي نه سبب دی هغه معنی نشته یی کنه پیږي وګوره لکشان مثالو فی قولهم دا قول علماء چې صدقه الفطر صدقه فطر چې دا وجبت بالفطر دا واجب ده په فطر معنی دا شافعی خبره ده فلا تسقطوا نو دا صدقه فطر بنه ساغدیږي به موتی کې چری دغه کس مړ شي دا مکلف غنی مقیم سلوی مل شي ليله الفطر کې اختر بشپ مل شي قلنا من وایو وليس لا نسلم وجوبها بالفطر من نه تسلیم وجوب دغه صدقه فطر په فطر معنی چې فطر سبب ده بل عندنا بلکې من وایو علت دانه ده تجب براس دا اصل کې واجبېږي یعنی سبب چې کوم دی راس ته راس کم راس یمونو چې دا سره دغه بوج برداشت کوي بوج درس برداشت کیږي کله څه برداشت کیږي درس یې کوي ویلی علیه د چا چې ولایت کوي ولیتوب د چا کوي وکذالک اذا قیل قدر الزکات واجب د ممانه به خالی پوره کو صحیح ده کنه بروګری می سبل مونږ ویلی ممانه دویم قسم دار چې وا علت خو علت منه دا کوم حکم چې تاریخ سره دا حکم نه منه اسه نه دا دغه مثال دی دغه مثال ده من دا ولني قسم مثال چې علت دینه منه اول به وی ان شاء الله هغه دار مولوی امام شافعی سے وایي چې زکات چې واجب ده کنه زکات د دې زکات د وجوب د پاره مقدار نصاب چې کوم ده علت ده سبب ده سو کوله سبب ده مقدار یاد ساتي د سبب چې کوم ده مطلق سبب
دا د سبب په معنا باندې مرাজি او د علت په معنا باندې مرাজি ان کې علت او سبب بیل شي نه دي ښا سمي کې وای والسبب نوعان قالته سمنګ دا قید لګولې مولا یعقوب والسبب او سبب المطلق سبب لغوي په دوه قسمانه یو سبب دی او بل علت دی والسبب نوعان کا ګران ځای دی سمي کې دا څه ګورې امام شافعي سے وای د وجوب زکات د لپاره سبب او علت څوک دی مقدار نصاب چې چا سره مقدار نصاب را لولا زکات واجب لہذا امام شافعي سے وای کہ شاه مثلا دا کیغه کہ چا سن نصاب برابر او کال به تیر شو دا نصاب ته به هلاک شو زکات لاندې ور کړي زکات نه ختميږي ولی سبب موجود شوی کنه چیزه موجود شوی مقدار نصاب موجود شوی دی یعنی علت موجود شوی چې علت موجود شي حکم موجودیږي بس کنه نصاب ټول هلاک شي هم زکات ختميږي نه منګه حناف وای مولوی صاحب چې سرینه نصاب هلاک شو مکمل زکات مکمل ختم او که څه مقدار سره هلاکی دوغه مقدار سره زکات ختميږي مثال یو لک روپۍ دي ک لزرت هلاک شولې نو د غلط زرو زکات ختميږي باقي زکات وای کشل زره خراب شولې هلاک شوی د شل زره ختميږي اګه ټول نصاب ختم شو مکمل زکات ختميږي امام شافعي سے علت څوک جوړ کړو نو اینا مقدار نصاب علت نه بلکې ادائی مقدار چې کوم دی لګو غوري ته لګ شان دی واذا قدر الزكاه واجب في الذمه فلا يسقط به لكن قد دين قلنا نسلم ان قدر الزكاه واجب قدر الزکات منی سم مقدار نصاب یاد کړو مقدار نصاب نه خبره به ووري دا د ممانی اول قسم بیانې چې علت د حکم څوک د امام شافعي صاحب زکات باب کې وایي قدر زکات مقدار نصاب ما یادو یار څوک قدر زکات په 40000 روپو کې 0 روپۍ کنه 40 وایي سیدا مسله خو ته معلومه ده کنه دغه 0 روپۍ په 40 کې دغه علت ده چې دا تاسو موجود وي زکات به ورکې بس اگر کنه نصاب هلاک شي مخکې خبر ورانه کړي وکا څوک علت دی مولوی صاحب قدر زکات په 40000 روپۍ کې 0 دي پس کې څو دي 2000 که 2000 روپۍ در سره وي اول 80 به 2000 پاتې شولې نو ټول هلاک شولې اوس مقدار زکات شته کنه نو 2000 روپۍ شته لہذا ورته وای نه شولې به مولوی صاحب موږ وته وایو چې مقدار زکات علت نه بلکې ادائی مقدار زکات علت ده سو کې علت ده او ادائی مقدار زکات علی چې کله نصاب وي نصاب ختم شي نو ادایم ختم شي ځکه ادا خو د مقدار د نصاب نه پس راځي چې نصاب لاړې ادم لاړه وای نه شولې به هغه علت څوک دی دا خبر مې پر ورانه کړی وځه کې تبار وار کو قدر زکات او موږ څه وایو ادائی قدر زکات چې کله نصاب ختم شي 0 روپۍ باندې مثال 0 کې 0 باندې شیم زکات شته کنه غوي مقدار زکات شته علت موجود دی موږ څه وایو نشته ځکه ادائی مقدار زکات علی چې کله نصابي چې نصاب لاړې دا غدام ختم شو وګورئ کذا اذا قيل قدر الزکات واجب قدر زکات واجب دی په ذمه فلا يسقط بهلاك النصاب سره ون ساقطيږي قد دین امام شافعي سے قیاس هم کوي مولوی صاحب دا دین ولی واجب وي ځکه مقدار دین په سړی معنی کنه دنه ما سلو به خسري سلو په چې ما سره سي مقدار سلو روپۍ نما معنی ادا کول واجب دي اسی دا کنه دا نو کما سه یو لک روپۍ ټول هلاک شي صرف سل پاتې شي وسم قصر روپۍ پاتې دي کنه کوم څومره مقدار چي دي وسم واجب دي نو که یو لک روپۍ او 0 روپۍ زکات پاتې شي هغه څومره مثال یو لک روپۍ کې 2.5 زره زکات دي 2.5 زره پاتې شي کنه وسم واجب کدین قلنا لا نسلم من وایو من نتسلم چې ان قدر الزکات واجب ان قدر الزکات لا نسلم ان قدر الزکات چې قدر زکات واجب دی په ذمه بل اداؤه واجب ادائی واجب ادا ولئن قال الواجب اداؤه فلا يسقط بالهلاك كدين ولئن قال دې کنه او که شریدا سی وای چې الواجب اداؤه فلا يسقط بالهلاك كدين بعد المطالعه وقلنا بس دا به اعتراض او جواب وای شولې